وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مقالتي مدحت بمحمد. بمصطفى برسا خشراك دين هم اوست گرب اون رسیدی تمام پول حبیست. محترم سامعین، در ربیع الاول شریف مبارک میاشتې 1441 سال نن دریم تاریخ ته. الله جل وعلا شانه خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام دراتک دپاره د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته د ښکاره کولو دپاره د کومې میاشتې انتخاب چې کړی دی هغه میاشت د ربیع الاول شریف میاشت ده. یقینا د الله تعالی ډېر عظیم احسانات دي په خپلو بندګانو باندې، بیا خاص کر په امت محمدي باندې ډېر زیات احسانات کړي دي. د دنیا په تاریخ باندې که موږ نظر واچو د آقا مولا محمد مصطفی ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته د راښکاره کېدو نه مخکې د دنیا حالات داسې وو، هر طرف ته ظلم و ستم، هر طرف ته ناروا، هر طرف ته فحشي او ریاني وه. د رب العالمین په ځای باندې به بندګانو خپل سرونه کانو او بوتانو ته، حجر شجر ته، مختلف مخلوقات او مختلف څیزونه به خپل مسجود ګرځولي وو. چا به څوک په یو څیز ته په سجده باندې پروت و، څوک په بل ته پروت و،
د مالک کائنات د خالق کائنات په ځای باندې مختلف څیزونو ته تاریخ کتابونه ذکر کوي چې شرمګاهونو ته پکې سجدې شوي دي، عبادت شوی دی. انسان د انساني دایرې نه وتی، هغه ظلم و ستم چې د هغې مثال نه میلاویږي، او هغې ته ډارک ایج یعنی دور جهالت د تیارې دور ورته ویلی کېږي. او هغه وخت کې انسان دې حد ته رسېدلی و چې د خپل ځان نه پیدا شوي لور د هغې ژوند چې دی هغه به یې عار ګڼو، شرم ګڼو، هغه به یې دغه شانتې دفن کوله. قرآن مجید کې د هغې تذکره الله جل جلاله فرمایي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. داسې قبیلې او داسې خاندانونو چې هغو به ژوندی خپل ماشومان یې ښخې کړي، دا به شرم ګڼو زما لور ده، زما په کور کې دې لویېږي. هغه سنن دارمی شریف کې امام دارمی رحم الله روایت ذکر کوي چې حضور علیه السلام ته یو کس راځي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نه یو ډېره غټه خطا شوې ده، ګورانه نشی دی، اوس مسلمانېږي. مختصر الفاظو کې هم حضور علیه السلام وایي څه ګناه؟ وایي زما لور وه، زما ورسره ډېر زیات محبت و، ډېرې خوږې خوږې خبرې به یې کولې، او بس د دې عار د وجې نه او د شرم د وجې نه چې زما په کور کې یوه ماشومه لور لویېږي، وایي هغه مې په خپلو لاره روانه کړه او نږدې ځای کې یو کوهی او هغه کوهي ته مې ورګزاره کړه. کوهي ته مې ورګزاره کړه، زه ورته ولاړ یم، زړه مې ورته سخت کړی دی، او د کوهي نه هغې دقه آخري الفاظ د هغه ماشومې دا یا ابتاه یا ابتاه، ای بابا جانه ای بابا جانه، دقه د هغې آخري الفاظ و. او کوهي ته مې غزاره کړه، ومې غورځوله، مړه شوه. حضور علیه السلام په ژړا شو، دومره په ژړا شو ږیره مبارکې لمدېږي. یو صحابي ورته وایي تا حضور علیه السلام ته وژړو، دا ته څه کوې؟ نبی علیه السلام صحابي ته وایي چپ شه، ډېره اهم خبره ده، وړه خبره نه ده. هغه ته وایي دوباره یې وکړه، بیا یې وکړه، بیا دې دا قیصه وکوئ. او حضور علیه السلام ورته جاړي. داسې دور دی صحابي ناجیه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، مستدرک کې حکیم رحم الله ذکر کوي چې هغه د هغه دوه اوښې دي د 10 میاشتو، او هغه اوښې چې ورکې شوي دي دی پسې روان دی. عربو کې چې اوښه به دغه ته ورسېده، حمل به 10 میاشتو ته ورسېدو، دا به ډېره قیمتي وه. بیا نو هغه پسې ګرځي، اوښې ګوري، یو بوډا سړي سره ملاقات کېږي، او ملاقات کېږي، تپوس پرې کوي چې زما اوښې خو دې نه وي لیدلې، هغه بس میلاوي شوي دي، راځه وایي. په دې کې ورته یو ماشومه یو زنانه ورته آواز کوي، هغه بوډا دلته وایي صحابي ناجیه رضی الله تعالی عنه ته وایي لږ صبر وکړه، یو ماشوم مې کور کې کېدونکی دی، که دا لوري نو دا به زه دفن کومه، او که هلکي نو بس بیا به ګورو. چې څه وخت وروسته اواز وشوې، ماشومه دې وشوه، لور دې وشوه. هغه ده ته وایي چې یاره دا به اوس زه ختمومه، لرې کوم به، ژوندی به یې دقه شانتې دفن کومه. صحابي ناجیه رضی الله عنه ورته وایي ته ما یې را خرڅه کړه. نو هغه ورته وایي دا حره ده، څه وینځه خو نه ده چې په تا یې زه خرڅه کړم، زه خپل دغه خرڅوم، بچي خرڅوم. ګوره په دفن کولو کې شرم نشته، او خرڅولو کې وایي دا زه خپل بچي خرڅوم. وایي هغه ورته وایي نه، ستا کره دې اوسېږي، ستا کره دې خو وجنه یې مو قیمت پیسه درکړم، خو وجنه یې مو مړه کوئ مو ماشومه. خبره به دې وشوه چې دقه دوه اوښې به راکړې، او یو په کم اوښ باندې چې ته راغلی یو به دا اوښ راکړې، دا 3 ساوري به ماله راکړې، نو بس زه به دا ماشومه نه وژنم. هغه ترې واغسته، بس ټیک شوې. او دا صحابي هم دې دپاره راغلی نبي علیه السلام ته
چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د جهالت په زمانه کې ډېر ښه کارونه کړي چې ما ته به په هغې اجر میلاویږي که نه به میلاویږي. یو خبره پکې دا وکړه، څه کارونه دې کړي دي؟ بیا هغه ماشومه ما په درې اوښانو واغسته، خبره مشهوره شوه په علاقه کې. کوم قبیله کې به چې چا ماشومه وژله نو هلکه صعصعه بن ناجیه چې دی هغه دا اخلي وي، اوښان ورکوي او ماشومه مه وژنئ. خلک به په ما پسې راتلو، ما ته به وي چې یاره دا ماشومه زمونږ واخله موږ به یې نه وژنو. وایي 360 ماشومان چې دی هغه ما اخیستي دي، هغه چې او حق شانتي 2 اوښې او 1 اوښ ته مې وله ورکو. 1000 نه له پاسه اوښان شو چې یاره دومره اوښان ما ورکړي دي، ماشومان به مې د مرګ نه بچ کړې، ما یې دا وژنئ ما ونه کړم. داسې نه و چې عرب کې داسې نه و چې A to Z څو ماشومان به یې وژلې. داسې رسوان دي خلک پکې مو، هغه پکې مو چې یاره هغو به دا کار عیب ګڼلو. د صحابو کې داسې صحابه دي چې هغو زندګي به د شراب نه دي څکلي، بوټ ته سیده نه ده کړې، مخکې نه به د دې نه نفرت کو. نو هغه 360 ماشومان وایي ما دقه شانتې اخیستې دي د 3 اوښانو په بدله کې 2 اوښې او 1 اوښ. حضور علیه السلام فرمایي الله تعالی د هغې بدله درکوي چې تا دومره غټ احسان کړلی او ښه دې کړي دي، استانه هسې نه دي. په هر حال ته ایمان راوړ نو خبره دې په ځای شوه، که ایمان دې نه راوړی نو بیا هېڅ هم نه. داسې دور و زنانه متعلق چې یاره زنانه به خپل له کور صرف یو د خادمې په حیثیت باندې به دا په کور کې اوسېږي، نور د دې حیثیت نشته دی. دا بعضې بلکې داسې میټینګونه به کېدو چې دا انسان دی که نه دی وی. د خپل میندو سره د خپل مېرمنو میندو سره چې پلار به یې کله طلاق کړه یا پلار به یې مړ شو، دقه بچی به راپاڅېد او د خپل پلار د ښځې سره د هغه مور سره به یې نکاح کو. او قرآن کې د هغې ذکر شته چې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. د خپلو د پلار د ښځو سره به نکاح نه کوئ، خپل دا ستاسو میندې دي، ها الا ما قد سلف، مخکې تېرې شوي خبرې پاتې شاید ته معاف کړي خو بیا مه کوئ. دومره جهالت و چې د خپل د پلار د کور والا سره یعنی خپل مور سره نکاحونه کېږي. او داسې دور چې یو سړي به په نکاح کې ښځې ساتلې څه حد نه و مقرر، 10 ښځې ساتي، 7 ساتي، 8 ساتي، 15 ساتي، دا پابندي نه وه چې څو به یې ساتلې د ظلم و ستم سره. او داسې چېرې یو کس به 2 ښځې ساتلې، 3 په دې کې به 2 ښځې چې دا به سکه خویندې وي، دواړه خویندې به یې راوستې، هغو سره به یې نکاح کړی، 3-4 قسمه نکاحونه په هغه وخت کې. نو د خپل سکه 2 خویندې د هغې سره به یې نکاح کړی. یا واقعي د هغو لپاره څومره د شرم خبره او د دواړو خاوند به یو. دومره د جهالت دور. او عرب چونکې اول د اسماعیل علیه السلام نه وروستو دا په دین ابراهیمي باندې صحیح روانو. بیا عمر بن لوحی امام بخاری رحم الله بخاری شریف کې ورته ذکر کړي دي چې ټول نه اول د بوتانو په نوم باندې نظر او عبادت چې هغه د شروع کړو. د شام ته لاړ، ډېر نیک سړی و، په معاشره کې د ډېر غټ عزت و، خلکو په غټو اکابرو علماو کې په نیکانو خلکو کې شمارو. شام کې هلته ځای ولید چېرې خلک لګیا دي د بوتانو عبادت کوي. هلکه دا خو ډېر ښه کار دی وی، دا خو د انبیاو ځمکه دی وی چې دلته دا کار کېږي نو دا ټیک دی که نه وي. هغه ځای نه بوتان به واخېسته او عربو ته د ټولو نه اول بوت پرستي چې د هغه عمر بن لوحی راوړله. او خلکو چې راغی خلکو له دعوت ورکړو راځئ. او هبل بوت چې کوم یادېږي د مختلف بوتانو د مختلفو شکلونو باندې لات، منات، عزا، هبلو پکې یو. دا هبل بوت چې دی دا ده راوړی، خانه کعبه کې دننه یې ودرو او خلکو ته یې راځئ د دې عبادت شروع کوي. او صداقین عبادت خلک به راتلو په دغه بوتانو ته به ناست شپه ورځ دا طوافونه به یې کول او انتهایي د برکت دپاره به یې هغه مسه کول او هغې ته په خانه کعبه کې دننه به د بوتانو عبادت کېدو. دومره جهالت و. عمدة القاری کې امام بدرالدین عینی حنفی رحم الله یو روایت ذکر کړلی. حضور علیه الصلاة والسلام د یو صحابي نه تپوس کوي، وایي تا هم ډېر د بوتانو عبادت کړلی، چې ته بوت ته پیدا رسوله؟
بت په عبادت باندې تاسو دا نوٹ کړلی چې ما ته څه پیدا رسېدل یا څه نفع ما ته رسېدل کنه دا وای او د بوتانو په عبادت باندې ما ته یو پیر ما ته بت ډېره غټه نفع رسول الله. حضور اسلام هم حیران چې بت په څه دپه ورسوي. وای زما بت چې هغه ما د اوړو نه جوړ کړی لرګو نه ځانه جوړوه ګټ راواله ښکلې ګټ هغې کې سترګې او پوز او شینې جوړ کړې مخې ته ودرېده زما خدای شو. د خټو نه به جوړول د مختلفو څیزونو نه. وای زما بت چې ما د اوړه غېږلي او هغه اوړه مې بیا برابر کړي وای کې سترګې او غوږونه او د هر څه مې جوړ کړو د وړو نه مې هغه غټ بت جوړ کړی مخکې کور کې مې ودرول هغې ته ما عبادت کو چې دا زما خدای دی. دومره جهالت ولکه وای داسې وکړو شو. یو دور راغی چې قادسالي شوه ډېره زیاته اسم د خوراک نور ختم شو او د ولږې نه مړه کېدو. وای زما سره چې ټولې لارې د رزق نورې بندې شوې ظاهري ختمې شوې. وای زه ولګېدم هغه بوت مې راواغسته او هغه مې په خالق وغیره کې په اوبو کې مې واچو او پوش مې کو او د هغې نه مې ډوډۍ پخې کړې هغه مې وخوړې. وای زما خدای ما ته دقه پیدا ورسوله چې ولې خوړ خپل خدای مې وخوړ نو دا پیدا راته ورسوله نور ما د بوتانو څه پیدا لیدل نه. لکه دومره جهالت چې یاره هغې وخوړو او بیا دا زما خدای دی خپل خدای مې وخوړ زما پې کار وشو. یو صحابي حدیث مبارکو کې راځي هغه کور کې راله پی را کړو چې دا وایي چې په بوتانو به واړی له پاسه ګوره چې انسان نه چاله ور نه کوي یاره وایي اوس پی دي پیره پکړه مې ورته کېږي چې دا زه وخورم هلته یارېږم چې نه دا خو د بوتانو دي. دوی خپل په رزق کې هم د سیسې مقرر کړ وي د خدای رضا نه وه بل څه نه و چاله ورکي انسان نه ورکا بل چاله ورکا نورو حیواناتو ته واچوه د خدای هغه خو ثواب دی صدقه ده که نه نه دا به وړه په بوتانو به اړول یاره وایي دا د دوی حق دی وایي اسی به خوراک کې بیان اسی جوړې کړ وي هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائنا وما كان لله فهو يصل الى شرکائهم وما كان لشرکائهم فلا يصل الى الله. دا ځان خپل یو کورنۍ رواج جوړ کړو دا د بوتانو څه شو دا که د خدای راغی نه په بوتانو کې شي کارتاو شي دا ټیک دی خو که په هغې او په دې کې راغی نه نه دا پې واپس کوي. وایي پیر الله کړي اوس مې ورته کوچ ټیپۍ دي زړه مې ورته کېږي چې ویې خورم. یاره بهرحال یېرېدم او ویې په بوت باندې مې واړول په بوت باندې مې واړول او زه خو ترې را روان شوم. واپسې کې چې ګورم شاته سیکول کوم په دې کې سپي را منډه کړه سپي وایي سپي را منډه کړه سو په هغه بوت سټلو شروع کړه هغه پی هر څه کې وسټل صفا یې کوم هغه یې وغواړو او بیا خپل چټه کړو چې میچا دې پې وکړې خدای پاکه ما چې داسې چل دی د سپي کوم چل ولا شو دا څه خدای دی هم یې هغه پی ما خو نه غواړو د یېرې نه چې یاره ماله به څه چل وشي دا خو د بوتانو سپي دی دی څنګه وخورم نو وایي هو سپي دې هغه پی وسټل کوچ مټ هر څه کې وسپاړو او بیا خو میچا دې پې وکړې او زه یې کوم هغه کې مې یاره دوا ولګېد. څوک په سفر باندې ټول ځان سره به کاڼي اغوستي وو چې هله دا که لاره چېرته عبادت ټیم راته میلاو شي دې کاڼو به زه عبادت کوم ځان سره په خپل بیگ کې یا په خپل تیلې کې کاڼی اخیستی وی دا زما خدای دی. دومره دا جهالت دورو او دشمنیانې خو دې حد ته رسېدلې وي. یو صحابي دی حضرت عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه طبراني شریف طبراني کبیر روایت دی هغه وایي چې یاره رور مې چا مړ کړو رور وایي توره مې راواخېسته او د خپل یو رور په بدله کې مې د هغه خاندان او د هغه متعلقین 80 کسان ما وجدلي 70 کسان عمران بن حسین رضی الله عنه وایي د یو رور په مقابله کې مې 80 وجدلي غوسه ونه ختمېده بیا انتهایي جهالت او ځان یې دا عقیده مقرر کړې وه وی د مقتول روح چې دی دا همیشه دپاره داسې بې ارامه څو پورې چې د ده بدن نه اخیستی شوی او د ده څو چنده بدن نه اخیستی شوی هغه روح ته ارام نه راځي وی په خپل یو روح په بدله کې مې 80 کسان چې دي د هغه خاندان او د هغه متعلقین چې دي ما وجلي په دې کې به یې څومره بې ګناه وجلي یو قاتل شو دا نور چل کړ او دقه صحابي دی بیا چې ایمان راوړي مستدرک کې هم دا حدیث دی طبراني شریف دی بیا دومره عاشق رسول د حضور علیه السلام دومره عشق محبت پته کې دی وایي د کله نه چې ما د حضور علیه السلام سره بیعت کړلی ما مسست ذکري بیمیني مذ بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې کله نبی علیه السلام له لاس ورکړو یا رسول الله وسلم ما سره بیعت وکړه زه ایمان راوړم مسلمانېږم وایي د کوم وخت نه چې مې د نبی اسلام سره بیعت کړلی
چرته ما په زندګۍ کې د خپل خلاف چې دا په خپل عورت نه دی لګولی چې دا د حضور د لاس سره لګېدل دی. چرته انسان دی مختلف حالات ته انسان راځي وایي ما چرته نه په هیر او نه په قصدن نه په قصد باندې او نه په هیره زما لاس چرته زما عورت ته نه دی وړی خلاف چېرې دا د حضور علیه السلام د لاس مبارک سره لګېدل دی. دومره نو اول څومره جهالت انتهایی هر طرف ته ظلم و ستم په بدپالیانو خو انتهایی سیوای هر چا سره بدپالی نیسه یو مرغۍ به یې ساتل و هغه به یې داسې کار به یې کولی که کار وکړم که ونه کړمه. اوس اسلام کې استخاره ده که نه نو هغه به یې چل کوه هغه مرغۍ به یې داسې ګزاره کړه چې هغه به یې پرېښوله ښي طرف ته به لاړه بس کار کوه کار ټیک دی چې ګډ طرف ته به لاړه نه نه دا کار به نه کوي اوس حالات خراب دي. دا دور انتهایی ظلم ستم چې خانه کعبه کې دننه د دې دا چل کېږي او د بوتانو عبادت کېږي په لغړو به طواف کوو کپړې به یې لرې کړې نه نه دې کپړو کې مونږ ګناهونه کړلي وي دغه شانتې دومره په حاشیه او هغه د سترګو نه هغه حیا ختمه شوه خانه کعبې نه چاپېره لغړ طوافونه کوه غټ غټ بوتان چې دي هغه صفا مروه باندې هغه به یې ښخ کړي هغې له بدلو دغه شانتې په دې حالات کې بدلل. په دغه دور کې الله جل جلاله حضور علیه السلام دنیا ته راښکاره کړو. دا دومره ناروا دور دا دومره د جهالت دور د ظلم و ستم دور او الله جل جلاله په مکه معظمه کې په قریش خاندان کې بني هاشم کې الله جل جلاله حضور علیه السلام پیدا کړو او په دې خاندان کې پیدا کړو چې د هغه خاندان متعلق مثال به طور حضور علیه السلام د والد ابن عبدالله بن عبدالمطلب د هاشم زوی دا هاشم چې د حضور علیه السلام ور نیکه راغی دا هاشم خپل نوم چې دا عمر او دته به هاشم ځکه وي هاشم په عربی کې ویل شي شوروا کې روټۍ ماتول دغه اوخان حلال کړو غټ غټ ساوري او هغې کې به شورواګانې او دا وکړئ او بیا به خلکو ته راځئ چې څومره خلک فراتون او ډېر زیات سخي وو او هغه خوراک او دا به پې کوو نو هغه خپل نوم یې پاتې شوی هاشم باندې مشهور دی. او بیا عبدالمطلب صاحب د هغه بچې د خانه کعبې هغه ذمواري پکې ورته حواله وه چې کله عبدالمطلب صاحب پیدا شو دغه هاشم چې دی وفات شو او په یثرب مدینې منورې مخکینه نوم یثرب و په یثرب کې هغه پیدا شو او بس بیا د خاوند یې مړ شو مور یې هغه ځای اوس هلته پاتې شوه چې 12 کالو شو نو بیا د دې هاشم بر ورور مطلب د هغه نوم هغه پسې لاړ او عبدالمطلب صاحب خپل نوم چې دی دا شیبه دی دی چې پیدا شو د سر کې لږ سپینوالی و بس شیبه په عربۍ کې سپینوالی ته وایي ویښتو کې سپینوالی هغه نوم باندې مشهور شو هغه نوم وله کېښوه بیا وروسته په عبدالمطلب ځکه مشهور شو چې مطلب ولګېد د ده تره و د عبدالمطلب صاحب تره و هغه مور ته وی دا ده ته راځه واپس دې بیمه خپل نیکهي علاقې ته راځه بایي علاقې ته خانه کعبې ته وینا زه خپل مور نه تپوس کوم مور ولې اجازه ورنه کړه زما دا یو بچی نه زه دلته ناست یم دی زما نه چېرته دی هغه ورته د پلار چې و د خانه کعبې هلته مشر و ټوله ذمواري په سر و ده ته به هغه منصب چې دی هغه به ورته میلاو شي نو بس هغه وی ټیک ته د ځان سره په اوښ باندې شاته کېنه او دی 12 کالو دی رایوس مکې ته چې خلکو څنګه ولیدي عبدالمطلب یعنې مطلب خپل غلام ځان راوست غلام یې راوست آی غلام نه دی وراره مې دی بس پاک عبدالمطلب باندې هغه مشهور شو خپل نوم ختم شو. عبدالمطلب چې انتهایی د خانه کعبې خدمت د حاجیانو خدمتونه دا ټول چې دي دا هغه ته حواله او بیا خوب یې ولید چېرې زه خانه کعبه کې دلته یو چینه ده ابي زمزم پناه شوې ده دا ښکاره کا زه یې ورته وښودلی شو خوب کې په هغې کې شروع کړه خلک ورسره وران شو په هغې کې شرونه او دا رالو د نظر ومنو وی خدای کماله دې لږ زامن را کړو نو یو زوی به ستا په نوم حلالومه وي ذبحه کوم به هغه چې کله لږ زامن وشو مختصر دا چې لږ زامن وشو عبدالله صاحب د ټول نه کشر دی خسنې غورځې چې ورې نظر پوره کما خسنې غورځې هغه په عبدالله صاحب راکېږي ټول خلک راجمع شوي وي ستا په 10 زامنو کې د عبدالله صاحب مثل چې دی هغه نشته دی دا به نه حلالی دا به نه ذبحه کوي بیا یې یو عالم پسې لاړو سحل وباسه هغې لس سوخان کوي او عبدالله صاحب کوي خسنه وکړي چې په چا راخېږي او لس سوخان سیوا کوئ حتی کې چې 10 شو بیا عبدالله دی 10 شو بیا عبدالله دی نن 9 عبدالله چې وخان سر شو نو خسنه په سلو خانو راووت هغه سلو خان چې هغه حلال کو عبدالله صاحب د حلالۍ نه بچو ځکه نبی صاحب انا ابن الذبیحین
وایي زه د 2 ذبح شوو بچی یم. یو چې دی اسماعیل علیه السلام دی، یو نیکه مې هغه و چې ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړو حلال یې کړه او بیا الله تعالی بچ کړو. یو عبدالله صاحب دی. نو انا ابن الذبیحین، زه د 2 ذبح شوو بچی یم. او بیا عبدالله صاحب د هغه په زامنو کې د ټولو نه په سیرت او په صورت په هر څه اوچت هغه واده د امینې رضی الله تعالی عنها سره وشو او حضور علیه السلام الله په دغه دور کې پیدا کړو. هغه تیارې ختمې، ظلم و ستم ختم او انتهایی هر طرف ته رڼاګانې خوشحالۍ شوې. خلک د بې اسرو خلکو هغه اسره الله پیدا کړه، د مظلومانو هغه سپارشي او د هغو اسره الله دنیا ته راولېږله. د هغه د حضور علیه السلام هغه ولادت با سعادت چې شی دی نو هغه په دې ربیع الاول په میاشت کې مشهور قول مطابق 12 تاریخ دی. 12 تاریخ باندې انشاءالله آینده دپاره بیا د بل جمعه باندې د حضور علیه السلام باقي د ولادت کوم وخت کې چې کوم معجزات او دارالمعاشي او ارهاسات هغې ذکر به کېږي. الله دې زموږ د حضور علیه السلام سره کامل شفا محبت پیدا کړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله تعالى على سورة